باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وشرعي سزاګانو حدودو کې سفارش کولو حرام دي. والله سوا او یایم نمبر حدیث شریف دے 1770 نمبر. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنها زمونږ استاسو د مؤمنانو مور بیبي ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها نه دا حدیث روایت ده. یو واقع بیانې مور بیبي. الله پاک دې راضي شي. الله پاک دې د خپل ځان نه راضي کړي. الله پاک دې زما استاو د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکړي. ان قریشا اهمهم شأن المرأة المخزومیة التي سرقت. مور بیبي فرمایي ودا سکار شوی و چې د قریشو د خاندان چې دا خو ډېر درون او معزز خاندان او شریف د قریشو د خاندان قریش چې دا د یوې ښځې مخزومیه د بنو مخزوم د قبیلې ښځه و هغې غلا کړې وه. دا قریش دې باره کې فکرمند شوه پریشانه شوه چې دا څه چلو شو دا خو معززه ښځه ده. د معاشره کې دوه قسمه خلک اوسېږي که نه یو مخ مروت والا خلک یو داسې ضعیفان کمزوري خلک غریبانان. د بنو مخزوم دا قبیلې دا ښځه چې وه فاطمه نوم یې فاطمه یو خو د نبي علیه السلام لور مبارکه ده فاطمه رضی الله عنها او د دې ښځې هم فاطمه نامه وه چې دا غلی کړې وه. نو قریش پریشانه شوه. فقالو هغې وویل من یکلم فیها رسول الله صلی الله علیه وسلم. خپلو کې سره وویل وایي د دې ښځې په هکله به څوک پیغمبر علیه السلام سره خبرې اترې وکړي چې سفارش ورته وکړي چې د دې لاس د کټ کېدو نه بچي. غلی کړې ده اوس څوک به پیغمبر علیه السلام سره خبرې وکړي سفارش به ورته وکړي چې د دې دا لاس د کټ کېدو نه بچي. فقالو خپلو کې وویل ومن یجترئ علیه. نبی علیه السلام سره د دې خبرو زړه هېڅ څوک نشي کولی. د دې خبرې زړه نبی علیه السلام سره هېڅ څوک نشي کولی الا اسامة بن زید. یو کس شته دی اسامه د حضرت زید رضی الله عنه زوی حب رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغه د نبی علیه السلام ډېر محبوب دی. د نبی علیه السلام باندې ډېر ګران دی نیازبین دی. نو ګران او نیازبین کس داسې وخت کې خبره کولی شي که نه د هغه منلی کېږي. اوس دا خو ورته پته نه وه چې دا خو د الله حکم دی او حدود دي او په هغې کې سفارش خو ځان له حرام کار دی او پیغمبر علیه السلام به چېرته داسې وکړي. فکلمه اسامة. د قریشو اسامه مخکې کو رضی الله عنه. اسامه پیغمبر علیه السلام سره خبرې وکړي چې جی خیر دی او بس لومبي ځل باندې غلا کړې ده او دا هغه خلک صفات کوي بیا که نه. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی علیه السلام ورته وفرمایل او وفي روایت فتلون وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو روایت کې راغلی دی چې د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم رنگ مبارک بدل شو یعنی غوسه شو. نبی علیه السلام رنگ مبارک سور شو د غوسې نه. صحابه وایي چې کله به نبی علیه السلام غوسه شو که نه نو دا اننګي به داسې سره شوه تا به ویل چې د سور انار رس دې پرې نه چوڼ کړي په دې اننګو ورته داسې به تک سره شو د غوسې نه. او د الله په حکم کې غوسه دا په ځای د ایمان نښه ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان. الله اکبر. غوسه شو نبی علیه السلام او په غوسه کې وفرمایل اتشفع فی حد من حدود الله تعالی. اسامه ته وایي ښه ته د الله تعالی د حدودو نه په یو حد کې سفارش کې دا خو د الله طرف نه سزا مقرر ده حد دی چې د هغه لاس به مړوند کې پرې کېږي او دا ته پته نشته چې دا حرام دي. ثم قام. او بیا نبی علیه السلام په ځای باندې ودرېده. فاختصب. او بیا یې عمومي بیان فرمایلو. دا یاد ساتئ پیغمبر علیه السلام به مختلفو موقعو کې بیان کولو خطبه بیا ورکوله. اخدر کې جمعه کې نکاح کې او کله به داسې خبره پیښه شو نو هنګامي طور به د بیان ټایم به نه و او نبي علیه السلام به بیان دپاره ودرېده. ځکه اوس دلته یو خبره پیښه شوه امت ته که نه چې دا خو د امت بهترین ټولګی دی صحابه او دین په دې کې راغله چې داسې یو مخوري سره یو کار وکړي او یو داسې غریب مسکین وکړي نو بس قانون به په غریب مسکین جاری کېږي او چې کوم داسې مخوري هغه به بس ستا په شفاعت او د بل په سفارش
په دې به بچ کېږي. دې سره خو قومونه تباه شوي دي او تباه کېږي. نو نبی علیہ السلام پاسېد او هنګامي طور باندې خصوصي خطاب او بیان فرمایلو. ثم قال او بیا بیان کې فرمایل انما اهلك الذين قبلكم، خبره دا د بل نه ده، تاسو نه وړاندینی قومونه چې هغه هم دې خبرې هلاک کړه، تباه کړه. انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف، چې په هغې کې به کله شریف سړي غلاو کا ترکوه به پرېښو. شریف خو پېژنئ شرفا. واذا سرق فيهم الضعيف، او چې ورکې به داسې کمزوري غریب مسکین بېوسه سړي غلاو کا سه به راټینګ به اقاموا عليه الحد. دا ته وایي د خدای قانون نه دی معلوم، لاس به یې کټ، یعنی قانون به په غریب باندې لاګو کېدو او چې کوم به لږ واسدار او ابت نه زما په سپارښت او ستا په سپارښت د یو د بل پس په خوله بس شو خلاص به شو. تاسو هغې کې ډېر واقعات ویلي دي په ترجمه کې. وایم الله، او بیا نبی علیه صلات وسلام جلال کې راله. د دې ښځې څه نامه وه چې دا د بنو مخزوم به غلا کړې وه. د دې باره کې مظاهر حق یو شرح ده د مشکات شریف هغې کې لیکلي دي. په دې کې دوه کاره وو، دې ښځه کې دوه کارونه. یو به داسې وو د مالت کې خامخا د پخوا راسي دا زنانه یو بل نه په عاریت باندې په سوال څه شی غواړي، څه شي ته ضرورت پېښ شي. لوښي لرګي ته مېلمانه راغلي دي، ګیلاس راکا، جګ راکا، چانک راکا، پیاله راکا. دې به چې ګاونډ کې څه شی واخیستو که نه بس بیا پرې غلې شوه، هغه بیا هغه مالک ته واپس نه ورکولو. یو دا. او دویم دا دی چې دا غلم وه، وس به چې بر شو نو شی به یې څه کولو، سبا چکولو. دلته دا غلا کې ګیره شوې وه او غلا پې ثابته شوې وه. نو چې ثابته شي د عدالت په وړاندې د قاضي او د جج په وړاندې بس بیا به لاس کټ کېږي. بیا دې کې قاضي هم سټینډ نشي اخیستی چې یاره بیا هغه څه ورته وایي صدارتي اپیل ورته وایي، هغه پکې نه چلېږي. اوس ورکې آئیني عدالتونه هم راووته، سپریم کورټ د پاسه آئیني عدالت راووته د دې شرفاو د بچ کولو دپاره. نو وایم الله، زما دې په الله قسم، نبی علیہ السلام فرمایي لو ان فاطمه بنت محمد سرقت، دا خو فاطمه مخزومیه ده، د زما خپله ساکه ځان زیګر فاطمه، هغه فاطمه چې نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې فاطمه زما د زړه ټوکړه ده. که چا فاطمه خوشحاله که زه خوشحاله کم، چا چې زه خوشحاله کم الله خوشحاله کم. مطلب د فاطمې په خوشحالۍ کې د الله خوشحالي پرته ده. او چا چې فاطمه خفه که زه خفه کم، چا چې زه خفه کم الله خفه کم. هغه فاطمه رضی الله عنها باره کې فرمایي که زما ځان زیګر د محمد لور فاطمه هغې په ځان غلا کړې وې سرقت لقطعت یدها، نو هغې نه به مې ملاس پرې کول. متفق علیه، دا حدیث متفق علیه د امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله روایت کړي. په مطلب یې ورسېدی نو د الله په حدودو کې چې کله ثابت شي هغې کې بیا سفارش کول دا حرام دي، حرام. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.